را روان وزیر اعلی او د ټولو پښتنو د زړونو سر زمونږ د سترګو تور او د ټولو نوجوانانو لیډر جناب سکندر حیا خان شیرپو جناب سکندر خان شیرپو قومی وطن پارٹی جناب شاکر خان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر جلسہ سلام خان اسٹیج والے موجود دا قومی وطن پارٹی مرکزی چیئرمین اور زمون استاد ټولو ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب اسٹیج والے موجود دا قومی وطن پارٹی دا صوبے عہدیداران دا صوبائی کونسل ممبران دا مردان ضلع سینئر وائس چیئرمین انات خان ممبر صاحب جنرل سیکرٹری فاروق خان اور داوی ٹولہ کابینہ دا پی کے 53 چیئرمین اور داوی کابینہ عظماء دا مردان دا ضلع اور خصوصاً دا پی کے 53 دا مختلف علاقوں راغلے دا پارٹی مشرانو عزتمندو دلتا کے راغلے زمونږ د چارسدي د ضلع مشران د صوابۍ د ضلع مشران د نوخار د ضلع مشران او د پارټۍ ملګرو مشرانو عزتمندو السلام علیکم زه ټولو کې اول خدا ښکلو ښه او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو ښه ملک واجد خان ارشالله خان او دا هغوی سره چې کوم ګڼ شمېر عزتمند مشران نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو هغوی ته هرکلی م وایم او دا یقین دهاني مو له ورکوم چې هغوی یو صحیح فیصله کړې ده او انشاءالله د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په مشرۍ کې به یو ځای به موږ ټول به په اتفاق سره د پښتون کام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجہد به کوو به او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لار به روانو به د واجد خان د ارشالله خان او د هغوی د خاندان خدمات د علاقې لپاره هلې ځلې منډې تړې د هېچ چا نه پټې نه دي زما دا یقین دی چې د دوی راتلو سره او دوی سره چې کوم ګڼ شمېر عزتمند مشران نن موږ سره شامل شو دې سره به پارټۍ ته ډېر لوی تقویت به میلاویږي به او انشاءالله را روان الیکشن کې به دا موږ ثابتوو به چې په مردان کې قومي وطن پارټي چې ده هغه یو لوی قوت دی او انشاءالله دلته نه به قومي وطن پارټي به کامیابېږي به عزتمندو که موږ وګورو نو تیر تقریبا 9 کاله راڅخه نه د پاکستان تحریک انصاف زموږ په صوبې کې حکومت دی د تیر 2.5 کاله راڅخه نه په مرکز کې به هغوی حکومت دی دغې شانتې دې نه مخکې که وګورو نو عوامي نیشنل پارټۍ ته موقع میلاو شوې ده نورو پارټیو ته موقع میلاو شوي دي خو د بدقسمتۍ نه د پښتنو چې کومې مسلې دي په هغې کې کمې نه دي راغلې د پښتنو چې کوم احساس محرومي ده په هغې کې کمې نه دي راغلې د پښتنو ته خپل وسایل نه دي میلاو شوي د پښتنو په سیمه باندې هغه شانتې ترقي نه ده شوې چې کوم په کار دي شوي د تیر تقریبا 19-17 کاله راڅخه ده د دهشتګردۍ جنګ زموږ په خاوره وشو
وینه پکې زمونږ توی شوه شهیدان پکې زمونږ مشران زمونږ ځوانان زمونږ میندې خویندې شو خو پښتنو ته څه میلاو نه شو نن همدغه وجه ده چې پښتانه مایوسه ناست دي د قومي وطن پارټۍ د لخوا مونږ ټولو پښتنو ته دا ویل غواړو چې مایوسه کېږئ مه راځئ چې یو ځای شو راځئ چې راپاسو او خپل دا مسایل چې دا په خپله صحیح طریقې سره حل کړو د پښتون کام مسایل به هله حل کېږي چې صحیح قیادت مونږ خوښ داسې قیادت چې کم د پښتنو په مسلو باندې پوهېږي د پښتنو مسلو حل کولو جذبه لري او چې موقع راشي د قربانۍ نه نه وروسته کېږي نن که مونږ وګورو هغه شهید وطن حیات محمد خان شیرپور دی او همدغه وجه ده چې د خلکو سترګې چې دي هغه د قومي وطن پارټۍ هدف ته دي څنګه چې ارش الله خان وویل څنګه چې واجد خان څنګه چې نور نن ملګري دلته کې نن په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو زما دا یقین دی چې د مردان د ټول تنظیم چې دی د ټول ملګري چې دي دوی به داسې جرګې جوړوي به کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځي به خلک به په دې خبرې باندې به پوهېږي به چې که مونږ اوس دا غواړو چې د پښتنو پر سیمې نه دا تورې تیرې لرې کړو مونږ دا غواړو چې د پښتنو سیمې ته ترقي راولو مونږ دا غواړو چې خپل ځوانانو له روزګار راوړو مونږ دا غواړو چې د پښتنو بچو ته د صحت سهولتونه میلاو شي د تعلیم سهولتونه میلاو شي نو د هغې واحد لارې دا ده چې مونږ د جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاس مضبوط کړو چې د هغه سره ودرېږو نو بیا باندې پته ده چې بلي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور کې هغه صلاحیت شته چې هغه د مرکز نه به خپل حق اخیستلی شي هغه دلته کې خپل محدودو وسایلو کې چې دی هم ترقي کولی شي عزتمندو ستاسو د مشر په منځ کې به ډېر نه حایل کېږم زه به دا غواړم چې هغوی تاسو ته د موجوده صورتحال باندې خبرې وکړي دا صرف تاسو ته ویل غواړم چې اوس پښتنو سره بله یوه لار نه ده پاته همدغه د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاره ده او دې لپاره پکار ده چې موږ ټول راپاڅو او خپل کردار ادا کړو د مردان د تنظیم نه ومینه تمه وي چې هغوی به ځان منظم کوي به تنظیمونو طرف ته به توجه ورکوي به زه دا غواړم چې هر یونین کونسل کې هر ولیج کونسل کې زموږ تنظیم جوړ شي بیا دلته کې موږ یو داسې کنوینشن وکړو چې د ټولو پارټیو ته وښیو چې بهی دا قومي وطن پارټۍ چې دی د هغې په هر یو ولیج کونسل کې په هر یونین کونسل کې ملګري شته او انشاءالله تاسو به بیا ګورئ چې د ټولو پښتنو سترګې چې دي هغه ستاسو طرف ته وي که د ځای ذکرونه کومه ځکه چې د نننۍ د دې شمولیت دی د هغه یو لوی او اهم کردار دی که د هغه چې کوم جذبه ده او کوم طریقې سره چې هغه کار شروع کړی دی خصوصا د ځوانانو دا تنظیم چې دی دا هېڅ کوم طریقې سره روان کړی دی نو دا داسې ملګري چې دي داسې زمونږ ځوانان چې دي دا زمونږ سرمایه ده او انشاءالله چې داسې ځوانان مونږ سره وي انشاءالله دا روان وخت به زمونږ وي دلته کې چې تنظیم که موجود دی او خصوصا که زه وګورم چې ناز خان ممبر صاحب شو سلام خان شو دوی په شانتې چې مشران را سره وي نو انشاءالله دا زمونږ سلسله به مخکې روانه وي زمونږ دا تمه ده چې ټول به مشترکه طور باندې تاسو به کوشش به کوئ به او پارټي به چې دی نور هم به نظر کوئ به یو ځل بیا د ارش الله خان د واجد خان دا هغوی ډېر زیات مشکور یم ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې راغلی او موږ سره په دې پروګرام کې شریک شوی انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره په هر وخت کې حاضر یو او دلته به راځو دلته کې ناست ستاسو خدمت به کوو به او که ضرورت راغی د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور په شانتې د وینې قرباني به ورکوو او تاسو به